ډیره ضروری مسله ده. اکثر زموږ نه ملګري پوښتنه هم کوي چې یو کس دی هغه غسل وکړلو او د په غسل کې باقاعده مسنون طور باندې چې کوم د اوداسه طریقه ده په هغه طریقه باندې د اودس ونه کړلو، بلکې مکمل جسم چې دی نو د لوند کړلو غسل یې وکړلو. اوس دغه کس په دغه غسل باندې دی بیا مونځ کوي، نو آیا دا مونځ کیږي او که نه کیږي؟ نو اکثر عوامو ذهن کې دا یو مسله پرته ده چې را چا په غسل کې اودس ونه کړلو نو د مونځ چې دی هغه بیا نه کیږي، ځکه چې دا اودس نه دی کړی. نو د چا په ذهن کې چې دا مسله پرته نو دا بالکل غلطه مسله ده، دا ټیک نه ده. ګورئ چې اودس کې درې څیزونه چې دی هغه وینځل دي او یو څیز چې دی هغه مسح کول دي. درې څیزونه چې کوم وینځل دي یعنې چې کوم فرض دي په هغې کې مخ وینځل فرض دي، په هغې کې چې دی نو لاس چې دی نو هغه وینځل فرض دي څنګلو پورې، او ورسره چې دی خپې وینځل چې دی هغه فرض دي، او څلورم چې کوم څیز دی هغه د سر د څلورمې حصې مسح کول فرض دي. نو چې کله سړی غسل وکاږي او غسل کوي او باقاعده لامبي، نو دا څلور واړه څیزونه چې دی په غسل کې چې دی هغه شامل شو. نو لہذا دوباره چې دی بیا د غسل نه پس دوباره د اودس کولو ضرورت نشته دی. دا مسله مې ځکه بیان کړل چې د اکثر داسې عوام چې هغو په شک کې مبتلا یي چې یاره ما خو اودس نه و کړی، ما خو صرف لامبلی دي او اوس به چې دی نو زه به دوباره چې دی اودس کومه، نو دوباره چې دی د اودس کولو ضرورت نشته دی. هم په دغې غسل سره چا چې غسل وکړلو وی لامبله، نو په دغې کې باقاعده چې دی په هغې په ضمن کې اودس هم چې دی هغه رالی. او باقاعده روایتونه هم ثابت دي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د غسل نه پس چې دی نو هغه اودس نه کولو. ها یو کس دی هغه دا وایي چې نه ما ته دی باقاعده د اودس هغه ثواب میلاو شي، هغه سنت زه ژوندي کومه، نو که دی د غسل نه مخکې دی اودس وکړي او دی بیا غسل وکړي ولامبي، نو دوباره چې دی نو بیا د اوداسه چې دی هغه ضرورت نشته دی. نو که غسل د غسل نه مخکې اودس وکړلو نو ښه خبره ده، هغه سنت به هم چې دی هغه ادا شي. خو که بالفرض دا اودس ونه کړلو او د صرف غسل وکړو او د غسل نه پس د دوباره اودس ونه کړلو، نو باقاعده د مونځ کیږي او هیڅ د شک خبره په دې کې نشته دی.